بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامة. رواه بخاري في كتاب الطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوا ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ډیرو درنو معززو مسلمانانو حاضرینو سامعینو ټولو ته په محبت باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمو مسلمانانو سامعینو حاضرینو اسلامی دویم میاشت سفر المظفر چې د دې بل نوم دی سفر الخير د خیر میاشت نه د نحوست میاشت نعوذ بالله چې څنګه د خلکو سوچ دی. نن د سفر المظفر اسلامی کال دویمه میاشتې دریم ورځ ده. 3 سفر المظفر دی. ان شاء الله نن بزمونږ استادو موضوع د قران کریم او د احادیثو صحیحو پرانا کې اول نه اخر پورې دای چې آیا دا کومه میاشت چې روانه ده چې مونږ او تاسو باغې ته پښتو کې د سفر میاشت وایو، آیا دا میاشت منحوسه او سپیره ده کنه ده؟ څنګه چې د زمونږ استادو په علاقو کې زمونږ استادو په وطن کې د خلکو د دغه میاشتې په باره کې دا یو سوچ دی چې دا منحوسه میاشته یعنی سپیره میاشته نعوذ بالله. په دې کې سفر بعضی مسلمانانو کنسپټ سوچ دا دی چې په دې میاشت کې خلق سفر بد ګړي چې په دې میاشت کې سفر نه دی پکار. کچا په دغه میاشت کې سفر وکنو هغه به نقصان اوچتای. دا سوچ یې دی. یا په دغه میاشت کې نکاح یا واده پروګرام دا نه دی صحیح. چاک نکاح او د واده پروګرام وکنو اول به دغه زنانه بچی نشي او که بچی شي نو بیا به معذوري. دغه رنګي په دغه میاشت کې د خلکو سوچ دی چې آفات او بلیات او دا اسمان د طرف نه نازلګي یا چا دا سوچ دی چې را په دغه میاشت کې ډیره بے برکتی مختلف
د سفر بلکې زمونږ تاسو ټول داسې به وایم چې ماشومانو چې دا خبرې مونږ اورېدې او چا به کوشش نی کړی نن زه کوشش کومه چې تاسو دا کنسپټ بیا د پاره داسې نه کم از کم چې زه قرآن او احادیث صحیحه د حضور مبارک فرمودات او ارشادات با حواله ورته ووایم نو پکار ده چې بیا ستا د دغه میاشتې په بابت کې چې دی رواهو زړه بوډۍ ښځه او رواهو سپین ګیری بوډا سړی هغه دا خبره روایت کړې ده نو بوډۍ ښځه هم په خپل ځای باندې زمونږ استا به چا به پکې نیایي او چا به پکې والدی خو چې کوم کار دغو بوډېګانو ښځو وران کړی که نه او کوم داسې به ووایم چې دا بعضې د دوی د اقوال او خبرې داسې دوی له نه دي پکار چې مونږ اورېدلي دي او خلکو به داسې کړه هغه زمانه کې خو دین ته رسایي دا ډېره سخته وه علماو سره به خلک ډېر په مشکله باندې میلاوېده د ابلاغ د رسیدو چې کوم ذرایع دي هغه ډېر کم وو نن سبا خو دین که نور څه نه د انسان په جیب کې داسې پروت دی چې موبایل دی هغه راوخله او په هغې باندې په زرګاو علما دي او په ګوګل کې ته هر قسمه ویب سایټ پروت دی سرچ یې کړه ویې ګوره څه نه څه رهنمایي به ورته وشي او بیا یو عالم دین نه په هغې کې رایه واخله نو بس خبره به ورته واضحه شي یعنی اسانتیا ده ډېره اوس خو داسې نه ویل پکار که نه چې زما نیا داسې وی او زما نیکه صاحب به داسې فرمایل که د قرآن او د حدیث مطابق یې فرمایلی بالکل دا فرمایل دي او که د قرآن او د حدیث مطابق یې نه فرمایلی پکار ده چې هغه خبره مونږ او تاسو معاشره کې مخکې بونزو دا مسلمانی ده ځکه تاسو دلته سم دین نه ځان خبر کړئ خدا میاشت ماښام نه پس وي چې موځئ مغرب نه پس موځئ پیریان دي او بهر که څوک سملی چې بهر مسملی یا که داسې کیسه واقعه چا سره وشوه نو هغه چې او بس سفر میاشت ته که نه مثال جواب هم داسې ورکو لږه مونږ او تاسو چې ښه پوره قرآن او حدیث په دې باندې کتلي چې او بس دا د سفر میاشت ته نو دا سوچ غلط دی دا یاد لري او اصل کې غلطي د ستاسو نه ده غلطي د هغو خلکو ده چې بس هغوی فقط یی چې بس فرمایي او فرمایي او پته نه لګي چې څوک فرمایي آیا رسول الله فرمایي بخاری فرمایي مسلم فرمایي ترمذی فرمایي ابو داود فرمایي ابن ماجه فرمایي نسائی فرمایي بهقی فرمایي دارمی فرمایي صحیح ابن حبان فرمایي مصنف ابن ابي شيبه فرمایي مصنف عبدالرزاق فرمایي څوک فرمایي مخکې دا امام دارقطنی فرمایي مسند رزین فرمایي صاحب د مشکات فرمایي څوک فرمایي دا دې سره مونږ کار نشته بس وی او فرمایي او بیا افسوس خبره ده چې تاسو په توجه باندې نه کینئ څوک څټ ګروي او څوک شی کوي خبرې نه تاسو بیا پسې ځان نه چاندې مندې پکې و بل څه شی تر جوړ هغه یو صاحب په منبر باندې ویلیو چې مسواک سنت دی مسواک نو لاندې تاسو خو ماشاءالله ډېر ایخ خلک یې مشهور خلک یې په مقتدیانو کې تاسو دا ډېر ایخ په وخت باندې راځي تاسو نه یادوم خو لاندې به څوک نو چې جمع ختم شو هغه بل صاحب دی چې عجیبه عالم دینو منبر رسول باندې وی چې نسوار سنت دی هغه ورته چې نسوار وی په دې سره هغه مسواک ویلای او تاسو مخه فکرګي تاسو نه یادوم بیا تاسو تر نسوار جوړ کړئ نو دا سه مکه نه ځکه دا خو یو رزي دا دلته دا منبر خانپوري نه ده څوک ورته خانپوري خو زه په دې نیت باندې راځم چې تاسو اصلاح وشي په دې باندې اصلاح په نیت راځم یعنی یو ضروري امر یا ګړما چې دلته بس الله الله خیر صلاح مولانا صاحب کینا سبحان الله دې ورته وی دا مقصد نه دی مقصد پوهه ده چې مخلوق خدا له پوهه ورکړي نالج چې ستي علم چې ستي رڼا ستي روشنايي ستي حق ستي د رسول مبارک خبره ستي قران دا خلکو ته بیان کړي نو دا خلک ستاسو ګناه نشتا ګناه د دغه خلکو د چې خالی چې فرمای حدیث نی ورته معلوم او چې دا حدیث دی څومره سخت ګناه ده
په هر فیلډ کې چې د هغې فیلډ په باره کې هر میدان کې ته غلطه خبره وکړې هغه د میدان او فیلډ والا انسان تاسو ته څومره ګیله که چې یار پوهېږي نه ولې دا خبره ته کوي دا خبره خو داسې نه ده داسې مونږ هم ګیله کېږي ولې تاسو غلطه خبره کوئ پوهېږي نه پته نه ورته لګي دا یاد لرئ صرف د حدیث په نوم باندې خبرې نه حدیث نه جوړېږي چې هغه ورته ووي چې حدیث دی نو ګوندې دا به بیا څه دا به حدیث مې نه چانچ پړتال دا به تکړې تپوس به تکړې عالم ته بیا را مخکې کې لیباټري کې به چې آیا دا حدیث دی مو که نه دی نن سبا په چا باندې اعتماد پکار دی نن سبا چې څومره د عقیدې او د ایمان د اخیستو غله دي که نه دومره د مال او د دولت غله په معاشره کې نشته ګوره دا یاد لره زه یم چې زما کسان زیات شي او ته چې د زما کسان زیات شي زه یم چې زه یو دوه کسان هغې نه راواړوم او هغه چې دې نه زه یو 15 کسان څوک چې په دې نیت باندې په منبر باندې کینی هغه حق نشي بیانولی هغه نه خیر نشي خورېدی چې زما او ستا خبره په منځ کې راله دلته به دین بیانوي که څوک په هغې باندې خفه کږي که څوک په هغې باندې خوشحالهږي که چا په طبیعت باندې ښه لګي او که د چا په طبیعت باندې بده لګي مونږ د دې مسؤول نه یو مونږ د بیان د حق مسؤول یو د الله او د هغې د رسول په نیز باندې نو دو خبرو نه دا سلسله را روانه دوه خبرې څه شی وي چې دا میاشت سپیره ده یو حدیث بیانگی صحیح الفاظ یم شتا خلق ورته حدیث می او دام خلقی او کتابوم ذکر کړی او یہ چې دا د حضور مبارک خبره ده او حدیث څه شی دی من بشرنی بخروج سفره چې نبی علیہ السلام فرمائی من بشرنی بخروج سفره بشرته بالجنه څومره ښایسته را جوړ کړی دی تاسو ته اوس زه ووایم چې دا حدیث دی تاسو به مو ووایئ چې حدیث دی حضور مبارک وی چې فرمایي وی چې چا چې مالا په دې باندې سبحان الله راته ونه وایي ها دا حدیث نه دی وایي اورئ صرف نبی علیہ السلام فرمایي وی چې چا چې مالا خوشخبری راکړه چې سفر میاشت ووته لاړه ختمه شوه وی چې زبا ولا زیاره ورکړم په جنت باندې دا وګوره دا څومره ظلم دی نو خامخا بیا به تم یعنی مطلب دا چې زما د څوک خبر که چې بس زر دا منحوسه میاشت ووته دا مقصد یې شو چا چې ماله زیاره راکه بخروج سفره د سفر میاشتې په وتو باندې بشرته بالجنه وی چې هغه انسان له به زه د جنت زیاره ورکوم انا لله و انا الیه راجعون دا حدیث خو لري خبره ده حدیث دور تعلقم ګوره دا بالکل په ذمہداري باندې دا خبره تکړه د حضور مبارک د اول حدیث نوخلا تر اخر پورې چې څومره لکاو احادیث ته سینکړو هزارو تعداد کې په هغه ټول ذخیره د احادیثو کې دا حدیث نشته دا یاد لري دا بالکل منګړت یو حدیثی هغه ته ویل کېږي ضعیف د ضعیف حدیثم ګوره وقعت شتا کم از کم یو مستحب عمل ترې نه ثابتېږي او یو حدیثی موضوعی په عربی کې ورته ویل کېږي موضوعی ما او تا په زبان کې ورته یې منګړت او دا یاد لره نور خو ټیم کم دی دومره محدثینو نامې نشم ورته اخیستی نامې ګرامی شخصیت دی ملا علی قاری الحنفی المتوفا 1014 هجری دا محدث هم دی دا فقیم دی دا مورخ هم دی هر عالم دی ثقه انسان دی کلک حنفی او په 1014 هجری کې وفات شوی دی تقریبا 4.5 کاله مخکې دی تیر دی دنیا تصنیفات یې دي هغه یو کتاب دی بس اوس په دې باندې مشهور دی کتاب الموضوعات باندې هغه کتاب چې ټولې منګړتې خبرې یې پکې راجمع کړي چې ګوره په دې باندې او نه غولګئ په دې باندې دوکه نشي په هغه کتاب کې دا حدیث راخیسته حدیث خو نور ته حدیث خو خیر خبره ته نام یو خبره ده چا به جوړ کړي په حضور مبارک حدیث نه دی دا الفاظ راخیشتي کتاب الموضوعات کې اولاد ورسره لیکلي لا اصل له
د دغه الفاظو هیڅ اصل نشته. داسې دنیا نور علما محدثین دي او بس دا زما خبر استاسو پاره داسې به وایم چې یو اطمینان ذریعہ ده چې زه ورته وکړم په ذمہدارۍ باندې چې دا حدیث نه دی. دا خو حدیث نه دی، دا خو یو خبره منګړت شو یو طرف ته شو. دویمه وجه سره چې تور تصفیرې دا خو حدیث نه دی. وی دویمه وجه دا ده چې په دغه میاشت کې محبوب کریم آقا علیه الصلاۃ والسلام مبارک بیمار شوی، بالکل بیمار شوی دی کی هیڅ شک نشتا. په 27-28 سفر المظفر باندې بیمار شوی او بیماری کیا شدت او تکلیف پیدا شو، سخت بیمارو خنوڅه کوي اوس خ بیمارو مبارک. حدیث نه صحیح حدیث نه ثابت تنو څه شي. زبدغه انسان نبی یو سوال وکم چې حضور مبارک نعوذ بالله د هغه د بیماری د وجه نه چې پکې بیمار او په دې میاشت کې او ما او تا ورته نعوذ بالله سپیره میاشت یو سپیره د دې د وجه نه نو حضور مبارک خو بیا په ربیع الاول شریف کې وفات شوی دی. نو وفات لویه خبره ده او که بیماری لویه خبره ده. نو بیا خو په کار ده چې ربیع الاول شریف ته نعوذ بالله مونږ منحوسه میاشت ویو. څوک ورته منحوسه میاشت دي؟ وفات سخت د مرض نه. بیا د هغې نه وروستو آسان سوالونه ستاسو په ذهن کې اچوم. داسې میاشت راته وښیه چې په هغې کې څوک شخصیت وفات نی او داسې میاشت راته وښیه چې په هغې کې څوک شخصیت بیمار نی. په صحابو کې، په اهل بیتو کې علیهم السلام، په انبیاو کې، په تابعینو کې، په اولیاو کې. نو څه خیال لري بیا خو ما او تا غونډه زندگی ډیره که چا د مرګ د وجنه او یا د چا د مرض د وجنه هغه ټیم او ساعت هغه سپیره کږي. نو بیا خو ما او تا ډیره په سپیره زندګۍ کې سپیره ژوند تیرو. بیا نو ورځ بیا سپیره توب نه پاکه شته او نه میاشت د سپیره توب نه پاکه شته او نه کال د سپیره توب نه پاک شته. بیا هر میاشت بیا سپیره ده، هر میاشت او کال بیا منحوس دی. نو دی وجنا دا نعوذ بالله دا د سپیرتوب څه وجه نه ده چې حضور مبارک پکې بیمار دی. هغې د وجه نه دی میاشت د سپیره ویل کېږي نعوذ بالله. داسې نبی علیه السلام په ربیع الاول شریف کې هم بیمار و، ربیع الاول شریف نه پس وفات شوی هم په همدغه میاشت کې دی. غوث پاک رضی الله تعالی عنه پسې بیا ربیع الثانی میاشت کې وفات شوی دی. او موږ او تاسو 11وی شریف څومره په محبت باندې مناوو. نو بیا به څه کوي چې 11وی شریف نعوذ بالله منحوسه ده ولې غوث پاک رضی الله تعالی عنه په هغې کې وفات دی. بیا به رمضان کریم مبارک کې علی شیر خدا رضی الله عنه یو شخصیت وفات شوی دی په 21 رمضان کریم ته موت تسیو منحوس ورته یو کومه میاشت بیا پاکه. غلطه خبره ده. ها په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. اوس زار ته د دغه میاشتې په فضیلت کې حدیث یامه چې دغه میاشت دا فضیلت والا ده، دا بهتره ده. هغې نه مخکې صاحبانو ګورئ مشکات شریف حدیث دی، اولنی جلد دی، پہلنی جلد. حضور مبارک فرمائی چې رب میں فرمائی گورا رب وی چې یؤذینی ابن آدم وی چې ډیر تکلیف مال بنی آدم کله کله راکئی. الله له څوک تکلیف نشي ورکولای، مقصد یې دا دی زما خپکئی ډیر کرت بنی آدم ما خپکئی. ولی حدیث کی ولی رب جواب ورکئی یسب الدهر. دا صحیح حدیث ورته یم وی چې زمانه تا بد یې بد یسب الدهر وی چې زمانه ته سي زمانه ته بد یې. نبی علیہ السلام فرمایي چې رب فرمایي چې بده باندې یؤذینی ابن آدم بنی آدم مال ډیر تکلیف راکې. یعنی بده باندې زه ډیر خپکیږم. خدای پاکا جل جلاله ولی خفکیږي. حدیث کې فرمایي چې انا الدهر یعنی انا خالق الدهر. اے بنی آدم دا زمانہ چا پیدا کړي؟ ولی دا زمانہ ستا رب نه پیدا کړي. رب تعالی پر سپیره زمانہ پیدا کړي. او بیا فرمایي اقلب اللیل والنهار زشپ بدلوم زورز راولم زورز بوزم زشپ راولم زشپ بوزم زشپ راولم. دا خو زکړما دا خو زما په دست قدرت کې دی، دا خو زکوما
نو خدای پاک فرمای چې زمانه ته بد ویل دا سیدی لگا رب ته بد ویل، نعوذ بالله من ذلک. نو چې څوک دا خبره کا چې دا ماه سفر المظفر دا سپیره میاشتا دا زمانه ته بد ویل دی، دا داسی نعوذ بالله لگاته چې رب ته وایي چې سپیره دی، نعوذ بالله من ذلک. دا داسې خبره ده، څومره بده خبره ده. او بیا کته بخاری اوچت کړي، امام بخاری کتاب الطب باب حامه او د حدیث ریفرنس هم ورکوملا، کتی په گوگل کې ورکه مرکولایش کتاب میں مرتو خدا باب میں درتو خدا کتاب الطب او پاغي کې مرتب بابم خدا باب الحامه او حدیث نمبر 5770 5770 دا حدیث نمبر دے 5770 نمبر حدیث دے. اور چاند روایت ہے ابو ہریرہ نا، ابو ہریرہ سے فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرمائی حضور مبارک فرمائل لا عدوى ولا سفر ولا حامہ. دا درې خبرې نو پته لګي چې په هغه زمانہ کې څکړي دا خبرې د زمانې د جاهلیت نه را روانې دي. دا خبره دا سفره دا سیداو سفره کې سفر ټیک نه دی، خوشحالي پکې مکړه، نکاح پکې مکړه، خوشحالي تقریبات پکې مکړه وغیرہ وغیرہ. دا زمانه دا جاهلیت خبره وا، ځکه چې حضور مبارک په زمانه کې خلکو دا کنسپټ او سوچو، نو ځکه حضور مبارک منک چې حضور مبارک ته پته ولګي دا منه یک څه وي. درې شیانو متعلق په هغه زمانه کې د خلکو ذهن جوړو، درې وړه حضور مبارک منه کړه او څه فرمایل لا عدوى، بیماری متعدی کېدل نشتا، یعنی یو انسان بیماری بل نزي. ډېر ډاکټران بتاته په دی باندې وایي یو پلان بارته وایي او دا با یو اوخ په اوخانو کې د نبی علیہ السلام په زمانه کې پاغه باندې خارخ ولګیده، خارخ بیماری په حدیث کې راځي. او بیا دویم باندې خارخ شو، بیا د هغه سړی په دریم اوخ باندې خارخ شو، نبی علیہ السلام لراغی پیغمبر علیہ السلام مبارک ته فرمایي چې قربان په یو اوخ باندې مخارخو وی چې هغه د وجه نه ټول تو لګیده. مقصد دم دا او ټیم کې کنسپټ چې یو بیماری بللا زی نبی علیہ السلام تر تپوس کا ورته فرمایي چې دا اول چاره واسطه اول سره ټول روغو کنه، دا اول چې باندې خارخ لګیدنو خارخ والا او خنو دا اول باندې چاره واستورته چې الله پیدا سموای په دغه نور باندې مستعرب را واستورته فرمایي. او مونږ یو چې کاغو سره نه وای ناس داسې بوي صرف جزام ګورئ چې نبی علیہ السلام حکیم دی کنه، یو بیماری دا جزام بیماری هغه ته خدای پاک جل جلاله دې زما او تاسو په معاشره کې م پیدا کړي. حضور مبارک فرمای چې هغه بیماری نه داسې تخته لگا انسان چې زمری نه تختی تخت تر نجدې مور سره کېنا او هغه بیماری ته ویل کېږي جزام بیماری، نعوذ بالله. جزام بیماری چاته ویل کېږي؟ انسان باندې دا بیماری ولګي او غوخه تر غرزګي بیا او الله غوته تر غرزګي بیا بل غوته دا یعنی بدن یې دوړګي لګ بدن یې ختمږي او لاس یې ختم شي بیا بل دا دې ته جزام بیماری. او ګوره حضور مبارک زکا مونږ او تاسو ته دې په باره کې دعام خودلې په حدیث کې اللهم انی اعوذ بک من البرص برګای مرض، خدای برګي مرض نه ز پناه غواړم، والجزام بیماری نه ز پناه غواړم، ومن سیء الاسقام او خدای ز هر بیماری نه پناه غواړم. حضور مبارک په دعا کې مونږ او تا یا مسنون دعام خودلې سحر ما خام دا دعا وایا برس او جزام بیماری بارتا یا نوري بیماری بارتا نه لګي، بس دا جزام بیماری او په دې حکمت باندې نبی علیہ السلام پویدا نور یو بیماری مخپز مکه باندې دا سه نشته چې یو انسان نه بل لاړ شي او کته کینه او تاتم ولګي تبدا عقیده ساتي چې دلم د رب حکم راغلي مالم د رب حکم باندې راغلي بل زین نه راغلي. نو حضور مبارک په حدیث کې څه وی لا عدوى بیماری یو بل ته لګیدل نشتا. دویم نمبر رد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اومدغه میاشت باندې کړه ولا سفر نبی علیہ السلام فرمای سفر په بابت کې دا کومي خبري چي دي دا یوم نشتا.
حضور مبارک امام الانبیاء پدې کې یری او پدې کې پیریان یو پدې کې چې سړی یریږي د شپې او نکاح سپیراو سفر پکې سپیراو خوشاله پروګرامونه پکې سپیرا حضور مبارک په دغه ټولو خبرو باندې په حدیث د بخاری کې رد فرمایا چې ولا سفر د سفر د میاشت په باره کې داسې کنسپټ سوچ د دې هیڅ اصل په دین او په اسلام کې نشتا او بیا فرمایي دریم نمبر ولا هام او حمم نشتا او دا هما مونږ تاسو ورته ګونګي مرغه وایو الو ورته اردو کې الو ګونګي مرغای تاسو که چرته کتلې دا په زمانه جاهلیت کې خلکو په یو ځای کې دا سکیناوه او دوی به څه کاروبار شروع کاوه یا به چرته نکاح کړه یا به په سفر باندې ته کې بیناوه او تاسو ورپا به څاو پرې به خود چې خي طرف ته بلاړ خي طرف ته نو وی وای چې بده کې زما لپاره دا شي نظم او ستا په معاشره کې ډېر ښه خلک یې کا خو پټ یکا دا ټول ناروا دي بدفعلی په اسلام کې نشتا نیکفالی شته په اسلام حضور مبارک په خپل باندې کړي د په حدیث کې او چې ګس طرف ته بلاړ نو بیا به سفر نک چې په سفر کې زما لپاره سره دا الو چې ګس طرف ته لاړ نو مطلب دا زما سفر ټیک نه دی دا مونږ استاد ما ته خو یاد شي زم دومره په خوانې زمانه نه یم خو ما ته یاد شي چې بعض وخت کې به مونږه کور نه راووتو په سفر باندې بدلو نو بهر کور د طرف نه به اوبو یو جام در پسې راتوي دا د زمونږ د ایجنسو په طرف باندې یا به بره اوخاته غونډ یو بلټای به هر پسې راتوي که داسې اوبه به در پسې واچولې چې سفر باندې بدلې چې سفر یې د څو ګرځي سفر یې د خیر وګرځي څوک څه شی کا څوک د قران کریم نه لاندې وځي څوک څه خپل طریقې دي نیکفالی شته نیکفالی بدفالی نشته نو چې ګس طرف ته بلاړ وې دا سفر د زما استاد خنه دی دا نکاح زما استاد خنه ده دا خوشاله پروګرام او کله بداسي چې یا به د چا خور و یا به د چا والده و چې کله به د وب پسې تو یولې او هغه جام به هم لاس نه پسې وغورځېده بیا به لاس نه راټینګ کچ نن بنځي ولی وې دا وب ته نشوي دا جام را نه وغورځېده مقصد ستا په دغه سفر کې خې اب ورته وی چې نن ضروری کار دی په زور به ایثار ک مور خموري په بچی باندې زیریږي مونږ به مر سره ومنل چې دا سبب لارشم او سبب سو نن بس ما استاد پر فائدہ وا او چې سباله بلاړو په نقصان کې مبتلا شو نقصان کې چې کوم شی په بدلو اب امرانه ختمو چې کوم طبيعت باندې بس ما استاد ټیکټ او سفر او هغه گاډي به مرانه تلاو په داسې یو زلالت کې باخته شو دا کله دا شکل ته د عام مخلوق خبره منی او د الله او د رسول خبره نه منی صلی الله علیه وسلم دغه سه مشکلات کې انسان مبتلا کیږي او په مصیبت کې اخته کیږي نو حضور مبارک دغه علم سو وګړه دغه مارغه رد یو فرمای ولا حامه په دغه مارغه پر خودو کې د دې هیڅ اصل نشته دا اسی چټي خبره نو فرمای لا عدوا ولا سفر ولا حامه نورم مخه په حدیث کې الفاظ تا په دغه یو سیز کې هیڅ حقیقت دا نشته ها نیکفالی دا مسنون دا حضور مبارک کړي صلح حدیبیه تاسو تماویلو په شپږم کال د هجرت باندې چې کله ایثار شو نو د کافرانو د طرفنا د جرګې د پاره څوک راغی سهل ابن عمر سهل معنا د اسانتیا سهل معنا د سہولت سهل معنا د خوشحالي خسته نوم دی صحابي نوم دی سهل ابن سعد دا یو صحابي دی او سهل ابن حنیف انصاری دا بدری صحابي دی خسته نوم دی د دغه کافرو خو چې د کافرانو طرف نکوم کسراغه سهل نوم یو یا سهیل نوم یو دوړم یو معنا ده حضور مبارک فرمایل چې ان شاء الله چې سهیل یا د سهل نوم والا کسراغه کنه خدای پاک به دغه جرګه کې اسانتیا پیدا کوي ان شاء الله تعالی وردا نیک فالی ده اغنمنا پیغمبر علیہ السلام مبارک سوکړه یا سبي دوا اختتا سره سوک داسې خسته غونډه کس ملاو شي ان شاء الله نن ورځ با خی یا سبئی کې اسې سړی خله کې بورا چینی وغیرہ واچي انن می سحر نخلو خګه نیک فالی وکا ټول ورځ بد ازما خی یو نیک سړی سره خبره وکا یو نیک سړی ورته ملاو شي صدقه توفیق ورته سبئی دوخته خدای په ګوره دا صدقم انسان دا د رب په توفیق باندې شي الله خلق له دا معمولی خبره خو نه خدای پاک هغه توفیق درک خلق نیک فالیو کې ان شاء الله تعالی نن بشری ازما غون دا جایز ده
خو که داسې وشو چې ته کور نه راوځې او خپلې لږه را ماته شو یا نور کله به چې دی ډېر ښایسته په دغې دروازه کې نن د دروازې سره سر ولګېده یا اکثر دا یي چې را اردو م یو کهاوت دی که نه اردو چې زما لار د تورې پیشو چې دی ما مخې ته توره پیشو تېره شوه د توره پیشو ما مخې زر تورې پیشو چې ستا مخې ته تېرې شي ستا په تقدیر کې خیري تا ته به خیر رسي او چې زر سپینې پیشوګانې ستا سپینې مخې ته تېر شوې ستا تقدیر کې د الله طرف نه خیر نشته تا ته هیڅوک خیر نشي رسولی دا یاد لره بس دا اعتماد وکړئ د الله په ذات باندې څه وکړئ توکل وکړئ توکل څه ته ویل کېږي اسباب استعمال کړه یعنی کې ګاډي کې کېنه او روان شه داسې مه وایه چې زما به ګاډی رسوي داسې ووایه چې دا سبب دی ما به الله رسوي ډېر خلک ګاډي کې کېني خو ونه رسي توکل الله جل جلاله ذات باندې کله به انسان خپه خرابېږي کله به انسان بیول سره سر لګي دا غزما او زندگی دا کله به انسان چې د خپه داسې شي چې په ځمکه باندې به وغورځېږي نو داسې خبره د سفر متعلق د حدیث پر رڼا کې ما دا خبره ورته وکړه چې حضور او بیا یو خبره برته اخرنۍ وکړم د حضور مبارک کور والا زما او ستا مور مبارک ام المؤمنین صفیه بنت احتب دا څوک وه دا د حضور مبارک کور والا تاسو وګورئ حدیث وګورئ د تاریخ وګورئ محدثین مفسرین وګورئ په اوم کال د هجرت باندې مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام څویم کال اوم کالو صفیه بنت احتب سره پیغمبر علیه السلام مبارک په سفر میاشت کې نکاح کړی دا کنسپټ او سوچ پیغمبر علیه السلام څخه ختم یک او دام یاد لره صفیه بنت احتب رضی الله تعالی عنها دا د یهودو د ملک او د سردار او د یهودو د بادشاه لور وګوره دا یاد لره ډیر په نبی علیہ السلام باندې ګرانه و ډیره یعنی نوري بیبیان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دې د وجنه هغه زورنه ولا ورکړی د زورنه عائشه رضی الله تعالی عنها زینب رضی الله تعالی عنها چې والګه طبیعت نه سخت و نو کله کله په حدیث کې داسې راځي تاریخ کې هم دا لیکلي دي دا د قد نه لګه ټیټه وه صفیه بنت احتب د هغې قد لګه څنګه زنانو عام طور باندې قد ټیټي خو قد نه ټیټه وه زینب رضی الله تعالی عنها یو ځل همدغه تنا او دا طنز غوندې پوکو چې قد ټیټ قد والا لنډې دا خبره حضور مبارک ته پته ولګي دا ډایرکټ نبی علیہ السلام زینب بنت جحش ته راشه ما فطر وغړوتی بیا دا سکارونه کې صفیه بنت احتب څوک د ته پته لګي حضور علیه الصلوۃ والسلام مبارک باندې ډیره ګرانه و خاوند به ډیره والا د خاوند اول خاوند په نکاح کې چې وه ډیره بیواله غریب ډیر تکلیف تیر کړی په اوله شپه باندې بالکل دا مبارکه فرمایي چې زما سترګه خاوند والی وه او دا عدت مچ تیر شو دا غد نکاح نه پس ګوره دومره وخت کې جوړه نشوه څومره سخته بیواله و دا سترګه کې هغه وینې شان ته راښکاره شي سره وي چې حضور مبارک چې ماته وکاته چې ماته دا سترګه ولې داسې هغه په ما ورته چې هغه اول خاوند ما سره ظلم او زیاتی کړی نبی علیہ السلام راته فرمایل نن نه بعد به تا سره ظلم او زیاتی نه کیږي بس سبحان الله تب خوشاله او بیا حضور مبارک په نکاح کې به څوک څنګه نه خوشاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر تپوسه سیو چې ولی واله وجه هم بعض وخت کې کېدې شي د خزي وجه یې کنه چې ولی واله چې یا رسول الله مبارکه ما یو ځل خوب ولید او هغه خوب نن رښتیام شو تعبیر یې زور کوم چې نن رښتیا شو خوب مدار چې ما ورته یو ځل وی چې زه خوب وینم چې اسمان نس پوګمې د زما په غیږ کې راشي ستوره چې ما دا خوب خپل خاوند ته بیان کوي ډایرک یو عالمه او استاد غلط نمونه وغښته چې تا هغه سره د نکاح اراده ده چې ماته وي تا هغه طرف ته مایلې دی باندې وی چې هو عالمه چې ستا غوندې سوچ نبی علیہ السلام په طرف باندې نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې بالکل یوم دا تعبیر د چې ستا په نکاح کې زرا لمرتي یعنی صفیه ته فرمایي چې تا سره زما نکاح وشو بالکل ستا د په غیږ کې سپوږمۍ او نور راتلل دا د زما ذات ته ورته فرمایي او دا غي نرستو بیا دا غي خسته ژوندۍ و ام المؤمنین شو د حضور مبارک د بیبیانو په لیست کې رااله نکاح یې کله ور سره کړی و سفر المظفر کې نو دغه ته مونږه دغه میاشتې ته مونږه پیریانې میاشت نه یو ښا مونږ ور سره یو ټکی زیاتو سفر الخير د خیر میاشت
څوک به پکې بیماریږي او څوک به پکې وفات کیږي او څوک په زمانہ کې خدای پاک جل جلاله دا یاد لري ټول خبر ارته ختمو مند کال اول ورځ نه وخله اول ورځ نه تر کال اخیر ورځ پورې ټول میاشتې ټول ورځې په ورځ کې ټول ساعتونه او منټونه خدای پاک په ټول ژوندۍ کې داسې وخت نه پیدا کړی چې اسلام هغه تصویر ویلی بس سره داسې وخت نشتا چې هغه سپیری په هغه کې تو خوراک مکړه اسکاک مکړه نه په زمانہ کې هیڅ شی نشتا کچا ته خیر رسی د رب نه ورته رسی او کچا ته شر او تکلیف رسی شر نه مراد تکلیف دی مصیبت رسی انسان ته دام چا نه ورته رسی دام د رب نه ورته رسی بغیر د اذن د رب نه څوک خیر نشي رسولای بغیر د اذن د رب نه څوک شر نشي رسولای او نه بغیر د اذن د رب نه نه څوک د چا خیر دفع کولای شي او نه څوک د چا شر دفع کولای شي الحمدلله دا زموږ ایمان او عقیده ده لہذا دین پسبا قطعا ستاسو دغه سفر المظفر میاشت په بابت کې دا کنسپټ سوچ نه جوړوي چې دا سپیره میاشتا ک نکام وکرازي په دې کې به نکام کوو کو نور د خوشاله تقریبات دي ابم پکې کوو او کور سره سفري ابم پکې کوو ما خام نه بعد بم روزو خپل معمول مطابق په حدیث کې نبی علیہ السلام صرف ماشومان خودلی دي او یا په سفر کې نه خودلی ټول کال یې خودلی ټول کال پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله غروب وشي او د ماخام اذان وشي چې هغه نه بعد سرتور سر ماشومان بهر کوسوتا مرغوبا سي دا حضور مبارک ځکه چې دا ټیم د بلیاتو د څه د را پرې خودوي خامہ خويري بل څه خبرو کمې روباسه بس تګرځه پیغام اگرځه ما خام کار کوي ما حسن کار کوي یا که ماشوم روباسم هغه سر باندې شکیر روباسه بیا ماشوم تور سر یا مروباسه لوت سر داسې کولاو سر یا مروباسه لکه څنګه چې لوت او تور سر باتروم ته نه نوتل دا ټیک نه دي انسان سره وهمیات وغیرہ وغیرہ دا خو هغه اصول دي دا خو نبی علیہ السلام او ته خولي باقي هیڅ خبره په زمانہ کې نشتا ټوله زمانہ چې ته عبادت گزارې کنه ټوله زمانہ د خیر ده او چې ته فاسق فاجر یا ز فاسق فاجر ما ستا ټوله زمانہ د شر ده بد ده نو خدای زمونږ نیکان کا الله د زمونږ تقواداران کا الله د زمونږ عابدان کا په زمانہ کې هیڅ بدی نشته او خدای پاک د زمونږ ګناهونه معاف کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول یو کرته پر رسول الله مبارک باندې درود پاک وای